السلام علیکم. کورمې کې 12 اکتوبر نه بعد کوم مین روډ دغه خوا سیاه بند دی، خو یوې مسلې سره ډېر زیات خلک دلته مبتلا شوي دي، هغه د ډاګ والا مسله دی. په سینکړو کسان داسې دي چې چا شناختي جوړ شوی دی، چا پاسپورټ جوړ شوی دی، چا نور ډاکومنټ دي یا هغه روان دي یا دغه سایډ استوي. دلته کوم ډاګ دی هغه نه دغه طرفه ځي نه رسي. دا یوه ډېره غټ ایشو دی، یوه غټه مسله دی. ټي سی ایس، لیپرډ، کوم نور دفترونه دي هغه یا بند شوي دي، محمد رب ټرست یا بند دي. نو هغه کسان چې هغوی پاسپورټونه جوړ دي یا شناختي جوړ دي، هغوی روان دي بهر ملکو ته، نو هغه کوم ډاګ دی هغه دلته رسي نه، او کوم پاسپورټ دی هغه دوی ته اوسه پورې میلاو نه شوی. د دې د وجې خلکو ډېر زیات مسلو سره مخامخ شوي دي. حکومت او کوم ذمه دار کسان دي، خاص کر دلته کوم مشران دي او ام این ای ام پی ای، دوی ته یو ریکویسټ دی چې دغه باندې تاسې سټینډ وخوئ چې دلته کوم خلک دي چا پاسپورټ راغلی، چا شناختي، هغوی ته په وخت هغه میلاو شي. ځنه داسې دي چې ځنه ډاګونه سادې پورې راغلي دي، او سادې نه دغه ځای پورې دا هم نشي راوړی. د حکومت هغوی خاصې څه ذمه دارۍ نه ګڼي چې نباوي کړي، خو په کار دی دغو باندې د پریشر راشي او دا کوم خلکو شناختیان پاسپورټونه دي دا په کار دی جلد از جلد راشي. ویل سټوډنټیان دي، مسافران دي، یا چا ویزې دي، چا څه دي، نو دغو شیانو نه بغیر هغوی کوم تګ دی هغه پاسیبل نه دی. او ریکویسټ کوو خاص کر ام این ای ام پی ای ته چې دغه باندې تاسې لږ سټینډ وخوئ او دا کوم ډاګ دی دا د په کار دی چالو شي. دغه ځینه یو ډاکومنټ استوي، هغه به ته چاته ورکوي، حکومتي یا اف سی یا آرمي یا بل چاته، په دې ذریعې سره هغه یې تونول خلي نه. نو نور لارې ښه هسې یا بند دي. دلته کوم محمد رب دی هغه یا نه کېږي، یا شیخ خرنوش، ادبیات، هسې چې یو د ډاګ مسله دی هغه یې اوسه پورې حل نه شوه. حکومت ته په کار دی چې ځان د سیریس دلته د خپله ډیپټۍ صحیح طریقې سره نباو کړي او دغه ته د فوري اقدامات وکړي چې زر نه زر د خلکو مسلې د حل شي. مهرباني.